الله د پیغمبر په جسم کې ناپاکواله نه و. د الله پیغمبر بول او برات هم پاکو. د الله پیغمبر خوله هم پاکوا. د الله د پیغمبر لعاب مبارک هم پاکو. د الله د پیغمبر خلینا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها یو بوتل ډک کړو نو دا استعمال کړل. زنانو ته تاسو کو دا اتر د کوم زینه پیدا کړی وي ما د رسول الله مبارک د خوله مبارک راجمه کړی. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما بعد الله پیغمبر دا خوله راجمه کړل اذان ته په بوتل کې واچول بیا په کپړو پورې لگاوله دا به د اتر پوزه استعمال ولا دونه خوشبو و پکې اوس دا ولې وا په دې پسې لویه فلسفه ده. د الله د پیغمبر بول او برات دا به پاکو. حضرت عائشہ فرمایي د الله پیغمبر قضای حاجت کو زلاړه ملتا چې ال تلاړه لما دا غزنه او پس راوتم فما وجدت فيها الا ريح مسكن وی ال تما د مشکو د عنبرو د خوشبو نه سوا نور سونه لیدل. بل حدیث کې راځي الله پیغمبران چې کله قضای حاجت وکي نو د ازمکه پریدینه ابتلاعت هو د ازمکه د الله د پیغمبرانو د قضای حاجت د وزدازان تراکاږي فورا په هغه موقع چاته ورخاینه ال تصرف خوشبوئی پاتې شي. الله پیغمبر ټول جسم پاکو